نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، عبدالله ابن مبارک رحمه الله دا ډېر لوی محدث تیر شوی دی، ډېر د دین کار دی الله رب عزت اغستی دی، ډېر لوی لوی شاګردان د تیر شوي دي. علما لیکي چې کله د عبدالله ابن مبارک رحمه الله آخري حالات شول، یو پیر خپل شاګردان ته وایي چې ما د دې کټ نه چې کوم دی لاندې کوز کړي ځمکې ته، نو په ځمکه نه داسې قالین شته، نه بستره شته، نه بل څه شته، عام ځمکه دغه دوړې دي، وایي ما دې ته لاندې راکوز کړي دي کټ نه. شاګردان ویل چې استاد دی، اوس د هغې حکم منل پکار دي چې شاګردانو راکوز کو، نو د چې کوم دی په دې ځمکه پسې چې کوم دی خپل لاګیره مږي، وایي یا الله ما خو هېڅ هم نه دی کړي، زما خو هېڅ عبادت نشته، زما د سپینو ډکو چې کوم دی خاطر وکړه، د دې چې کوم دی خیال وساته. محترمو، هغه انسان، هغه شخصیت چې زندگی په احادیثو کې تیریږي، د احادیثو په درس او تدریس کې تیریږي، خو د الله رب عزت نه یره بیا داسې لري، داسې نه وایي چې ما خو دومره دومره احادیث خلکو ته وښوده، زما خو دومره دومره شاګردان دي، دومره لوی لوی شاګردان دي. نه، یره دغه ده چې الله رب عزت خپل سپین ډکې چې کوم دی پیش کوي. محترمو، په ځمکې بس خپل ګیره د ډېر عاجزۍ نه چې کوم دی راکاږي. محترمو، زمونږ خو نه هغه شان اعمال شته دی، نه خو مونږ هغه شان نیک یو، نه خو زمونږ هغه شان پرهیزګاري او تقوا شته. محترمو، مونږ له خو ډېره یره د الله پاک نه پکار ده، مونږ خو چې کوم دی ډېر مونږ له کوشش پکار دی چې مونږ الله رب عزت ته مینت زاري وکړو، دعاګانې وغواړو، الله رب عزت به مونږ کې دا طلب پیدا کړي. وما علینا الا البلاغ.